ترادف دا ترادف صحیح ده. بل فائدہ په ترادف کې فائدہ څه ده؟ بل دلیل په ترادف. نو یو فائدہ په ترادف کې و، یو صحت په ترادف، یو دلیل په ترادف. پرون مو ذکر کا فائدہ په ترادف کې چې ترادف کې فائدہ څه و؟ هغه دا و چې رد په جمهور باندې هدف دي اعتراض او تقسیم البعض نه، بل دفع دي اعتراض او خپل ځان نه. دا ذکر دا فائدہ په ترادف کې و. رد په جمهور باندې یو دفع دي اعتراض تقسیم البعض نه، بعض تقسیم کړه هغه کې دفع دي اعتراض مو کړ، بل دفع دي اعتراض او ځان نه. بل صحت ترادف ده چې دا ترادف صحیح ده. دا په یو د دوه وجهانو دا ترادف صحیح ده. علم او تصور منځ کې یا په دې تور ترادف صحیح ده چې علم کې الف لام بغاحت پاره واخلي. مراد علم حصولی ده. علم حصولی صورت حاصله ته وایي. التصور معنا به وکي کیا تصور مطلق ده صورت حاصله ته وایي. ایو تصور خاص ده چې هغه صورت حاصله ده پکې بدون لسانی فقط یعنی ځان نه وته. یو تصور مطلق ده صورت حاصله ته وایي. دا ترادف صحیح ده بنا په دې چې علم کې الف لام غاحت پر دي. علم نه مراد علم حصولی دا صورت حاصله ته وایي. یا تصوری کا تصدیقی صورت حاصله ته وایي. التصور مطلق عام صورت حاصله ته وایي. یا تصوری کا تصدیقی یعنی که ایزان ور سره بیا تصدیق تا اکا فقط و بدا ایزان بدا تصور فقط تا خاص تا دا صحت ترادف یو وجه ده. دوم وجه صحت ترادف دا ده چې علم کې الف عام کی جنس پر واقع علم عام واقع حصولی کا حضوری. حضوری کی صورت واسطه ہے، حضوری کی صورت نہیں واسطہ. حصولی کی صورت واسطه ہے. صورت راشی من حیثیتا بیا قیام تلاشی بیدا علم حصولی ده. صورت پکې واسطه ده. حضوری کی صورت نہیں واسطہ بلکہ عین شخص خپل حاضری یا فالکی د عینیت سره یا فالکی د ناتیت سره یا فالکی د معلولیت سره. نو علم مکلفان جنس پر علم حصولی ته ورله حضوری ته. التصور معنا کې بالتاویل وکړي. تصور کو صورت حاصله ته وایي. الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل وصورت حاصله ته وایي. کدا صورت حاصله کله تصوری کبلا ایزانی کله تصدیقی کوری سے ایزان پیدا ہے. دې کې به تعویل و. تعویل بداته وکړي چې صورت حاصله منشه د منشه دا به بیان دي صورت کې یعنی صورت نه مراد شاید بس شیخ عام د صورت ته وایي عین شي ته وایي. کله صورتي منایسویا کې اکل عین شای حاضری پالکی د عینیت سره یا ناتیت یا معلولیت سره په خپل شای حاضری. نو صورت حاصله منشه کې ودا منشه بیان دی صورت کې. صورت نو مراد شاعر اشیاء عام د صورت ته وایي عین شي ته وایي. نو کله صورتي واسطه ای راغلی منایسویا سره راغلی قیام ته تلای. اکل صورت نہیں واسطہ عین شای حاضری معلوم یا عین عالمی یا ناتی یا معلولی حصولی حضوری دوار تا ورلہ. این دل عقل بنا دی مدرک واخلے. عقل منا عالم
بیا عالم عام ده که واجب تعالی سبحانه وي لکه دا علم دی واجب تعالی. اکل عالم عقلی یا اقول اشرعی لکه علم دی اقول اشرعو یا نفس ناطقی تاسو مونږ نفسي. نو دا شامل سه جميع اقسام د علم ته. علم ټکای عام شه الف لام جنس پر شه حضوری ته ورله حصولی ته ورله. التصور تعریف کې بتاویل وکي صورت اصله من شيء عند العقل نه من شيء بیان دي صورت کې اشیاء عام د کله صورتي لکه حصولی کی صورت راغلی من حیثیت راغلی قیام ته تلای عقل عین شيء حاضر لکه حضوری کی معلوم عین شيء یعنی عین عالمی یا ناتی یا معلولی. عقل په معنا د مدرک عالم دا مدرک عام ده عالم واجب تعالی سبحانه وي لکه علم دی واجب تعالی سبحانه وي. اکه ممکنی لکه علم دی عقول اشرو علم دی نفوس ناطقو دا ټول ممکنات دي. نو دا عام څه جميع اقسام دی علم ته. دا صحت ترادف په دې دوه وجو یا په دې وجه چې علم کې الفان عهد موجود په دې سره علم حصولي. علم حصولي صورت اصله ته وایي کله ایزان نه پیدا کله پیدای کله تصور کله تذیق. التصور معنا صورت اصله من شيء عند العقل عام صورت اصله ده کله ایزان پیدای کله نه پیدا دواړه مترادفان. یا علم کې الفان جنس پارشه عام شی علم حصولي کا حضوري دواړو ته ورغی. التصور تعریف کې بتاویل وکي صورت اصله من شيء عند العقل تو صورت اصله من شيء کې من شيء بیان دي صورت کې یعنی اشیاء شی عام د صورتي لکه حصولي کی صورت راغلی من اشیاء ته بیا قیام ته عقل داسي چې صورت نه عین شی لکه حضوري کې عقل په معنا د مدرک عالم واخلي. عالم عام ده سبحانه وتعالى ته وایي او ممکنات ته وایي. دا صحت ترادف په دوه وجو سره. بل دلیل په ترادف دلیل څه ده چې دا علم تصور مترادفین دي. دلیل څه ده؟ دلیل دوه دي. یو دا ده چې علم تصور دا دواړه معرف په تعریف واحد دي. یو تعریف ده کنه حاضر عند المدرک حاضر عند العالم ته وایي بس دا علم ته وایي تصور ته وایي حاضر عند العالم. دواړه معرف په تعریف واحد ده. قاعده دا ده چې دوه شان معرف په تعریف واحد دي او مترادفین. نو علم تصور مترادفین دي. بل دا دلیل ترادف چې د تصور صفت کاشفه دی علم ده. صفت کاشفه مرادفی موصوف سره کوم صفت یو صفت خدای کنه چې احتراز پرې یعنی سره صفت ذکر کی لکه زید العالم نو عالم دا قید احترازی ده جاهل نه احتراز دا هنر ترادف زید سره. یو صفت کشف پرې صرف خالی کاشف کدی نو کشف په پسره وړي کنه چې دا مرادفی موصوف سره بیا کشف کوي یہ موصوف کشف کی دلتا تصور صفت کاشفه د علم پاره. این علم موصوف تا تصور صفت کاشفه ده کشف د علم یو کړ. اب کشف کو مرادف راځي نو تصور مرادف د علم سره اترادف په یو دوه وجه د لکه مخ کتاب وي چې علم کې د عام جنسي دي حصولي ته وایي حضوري ته وایي. التصور کې صورت اصله کې بتاویل وکي بیا حصولي ته وایي حضوري ته وایي. نو دا صفت کاشف دی علم ته. صفت کاشفه کې قاعده دا ده چې دا مرادفي موصوف سره دا تصور صفت کاشفه دی علم ده. نو ترادف دی علم سره. نو دا دوا
دلیل په ترادف یو دا چې علم تصور دا معرف په تعریف واحده دي او معرف په تعریف واحده چې وي او مترادفین بل دا چې تصور علم پر صفت کاشفه ده نه صفت احترازی ده دا د علم کشف کوي کشف پسري دا صفت مرادف موصوف ده تصور علم سره مرادف ده ا ترادف کې تاویل ده په یو د دوه وجو یا علم عام او تصور کې تعویل کړو یا علم خاص او اصولي ته ویل کېده تصور خاص او صورت حاصله ته ویل کېده دا دلیل په ترادف حاجی بل مقصد دا ده زیادت تصور پس علم نه ماتین وکړه تنبیه په دې باندې چې مقصد علم حصولی ده دا سی ویل چې علم التصور ان العلم بمعنى التصور هو المقسم علم چې په معنا د تصور هغه دا مقسم التصور صورت یا صورت وای وستو ویل علم حصولی ته وای علم دام حصولی ته وای نو دا تنبیه ده په دې چې مقسم علم حصولی ده او تنبیه په یو د دوه وجو ده په دې تنبیه ده چې مقسم علم حصولی ده یا داسې چې علم مکلفان عهد پر معهود علم حصولی ده التصور علم حصولی ده صورت حاصله ته وای نو دا ذکر د تصور علم نه بعد تنبیه شو په دې چې مقسم علم حصولی ده ان العلم بمعنى التصور هو المقسم علم حصولی چې په معنا د تصور سره ده چې صورت حاصله ده هغه صورت حاصله ده صورت حاصله هو المقسم ده مقسم ده صورت حاصله مقسم ده چا پر تصور فقط تصدیق پر ځکه صورت حاصله کې بلا ایزان او تصور فقط کسره دي ځان نه ورسته ځان پیدا شو قیام کې بلا تصدیق یو طریقه د تنبیه دا شو چې علم کلیفه عهد پرای موجود په علم حصولی وي او تصور صورت حاصله ده دا علم حصولی ده کله نو تنبیه په مقسم رااله چې علم بمعنى التصور هو المقسم علم چې په معنی تصور سره ده یعنی علم حصولی چې په معنی تصور سره ده چې صورت حاصله ده کول مقسم بس دا مقسم نه کنه صورت حاصله مقسم ده کله ایزان پیدا کیږي کله نه چې نه به دا تصور فقط تا چې پیدا کیږي به ایزان بیا دا تصدیق ده بل طریقه د تنبیه ده چې علم مکلفان خو جنس پر واخلي عام علمي حصولی کا حضوری او تصور قید مخصصه کې علم خو عام د جنس تا حضوری ته وای حصولی ته وای او بمعنی تصور چې دا قید مخصصه کې صورت حاصله واخلي تعویل ماویل نه پکې کې نه دا معنا علم عام بمعنی تصور چې په معنا د تصور خاص او چې په معنا د تصور واخلي چې خاص ده چې صورت حاصله ده هغه علم چې مقید په قاعده خاص کې تصور ده چې صورت حاصله ده هو المقسم دا مقسم تو علم خو عام وو حصولی او حضوري او دا تصور قاعده مخصص تصور صورت حاصله ته وایي نو علم چې په معنا خاص واخلي چې به معنا تصور ده چې صورت حاصله ده هو المقسم نو تنبیه په دې چې مقسم علم حصولی ده دا تنبیه دوه وجونه شو یو دا چې علم مکلفان عهد پارکه معهود علم حصولی التصور صورت حاصله ته وایي اکی چې تعویل ماویل نه وکي نو دا معنا علم حصولی التصور چې په معنا تصور ده چې صورت حاصله ده یو شایي هو المقسم تنبیه علی پدې چې مقسم علم حصولی ده چې صورت حاصله ده یا علم مکلفان عام کې جنسیه کې حصولی حضوری دواړو ته وایي او تصور قید مخصصه کې یعنی علم عام بمعنى التصور چې په معنا د تصور خاص واخلي چې صورت حاصله واخلي چې حصولی وده
هو المقسم دا مقسم دا. نو تنبیهانو کې نسبت مقصود من وجه ده. یو تنبیه په ترادف وا، یو تنبیه په دې شو چې مقسم علم حصولی ده. دواړو کې من وجه نسبت ده. کله به دواړه جمع وي، ترادف باندې به تنبیه، په دې به تنبیه چې مقسم علم حصولی ده. دواړه به جمع وي. کله به ترادفي تنبیه په مقسم نه، کله به تنبیه په مقسمي ترادف باندې. اوس ماده د اجتماع ده چې دواړه چې علم کلام عهد پاره کې او معهود علم حصولی التصور په خاص معنی واخلي، تعویل نه پکې وکي. صورت حاصله ده بس. نو علم کې الف لام عهد پاره شو، معهود علم حصولی ده. صورت حاصله ده. التصور معنا وکي صورت حاصله بدون التعویل. تعویل ماویل نه پکې کې. دواړه کې ترادف ده. ځکه علم حصولی هم صورت حاصله ته وایي. التصور معنا وکي بلا تعویل چې صورت حاصله ده. دواړه یو شی دي. تا ترادف هم ده. تنبیه په مقسم هم رااله چې مقسم علم حصولی ده. دواړه جمع شي تنبیهان. په ترادف تنبیه رااله بنا په دې چې علم کلام عهد پاره دي، معهود علم حصولی ده. التصور معنا صورت حاصله ده بدون تعویل. دواړه یو شی دي. دواړو کې ترادف شو. تنبیه په دې هم رااله چې مقسم علم حصولی ده. ځکه تصور صورت حاصله ده کنه. علم کلام عهد پاره دي، معهود علم حصولی ده. التصور صورت حاصله ده. نو دا تصور علم نه بعد چراغ په دې تنبیه رااله چې مقسم علم حصولی ده چې صورت حاصله ده. نو ترادف هم رااله چې علم کلام عهد پاره شو، معهود علم حصولی. التصور معنا صورت حاصله بلا تعویل. دواړو کې ترادف. تنبیه په دې رااله چې مقسم علم حصولی ده. ځکه تصور صورت حاصله ته وایي کنه. اوس چې تنبیه په ترادفي، تنبیه په مقسم نه، مدد افتراق چې خالی ترادف باندې تنبیه، تنبیه په مقسم نه. هغه دا چې علم کلام عام کې جنسیه کې حصولی ته ورله حضوری ته. التصور معنا کې تعویل وکي چې صورت حاصله منا شین دلکل چې منا شین بیان دي صورتي، صورت مراد شای. الصورت الحاصله منا شین ای شای، دا شای بیان دي صورت. علم شای ته وایي. بیا صورتي عین شای. عند لکل عند المدرک. مدرک کام د کوي تعالی سبحانه وي کوم ممکن نه. دا ټول علوم تورله، حصولی تورله، حضوری تورله، علم دی واجب تعالی تورله، علم دی ممکن تورله. الف لام فعل کې جنس پر. التصور تعریف کې الف لام علم کې جنس پر شو. التصور تعریف کې تعویل وکړه. صورت حاصله منشه بیان دي صورت ته. عقل په معنا دی مدرک. ان شاین در مدرک. شام د صورت یې عین شای. ام مدرک هم د واجب تعالی یا مخلوقي. فیشملان جميع الاقسام. علم ټول ته ورله، حصولی ته ورله، حضوری ته. تصور ټول ته ورله، حصولی ته ورله، حضوری ته. دواړو کې ترادف. په تنبیه په مقسم نه رااله چې مقسم علم حصولی ده. ځکه علم حصولی خدای ته نه راغی. فعل عام شو، جنس پر شال اسلام. حصولی او حضوری دواړو ته ورله. التصور تعریف کې تعویل وکړ. صورت حاصله منشه ایشه عند لکل عند العالم. نو شی عام د کله صورتي کله عین شی، کله صورت خاصی حاضری علم حصولی کی، کله عین شی حاضری فلکه دی عینیت یا ناتیت مولد علم حضوری. او مدرک عام شو، ای کلام شو، ممکن شو. دواړه عام شو. علم عام شو، حصولی حضوری. التصور عام شو، حصولی حضوری. ترادف خراله دواړو کې، دواړه مترادفان دي. په تنبیه په مقسم نه رااله چې مقسم علم حصولی ده. ځکه دلته علم حصولی په کې نه راغی کنه. نه دا ترادف شته، په تنبیه په مقسم نشته. چې تنبیه په مقسم یا ترادف نه، مدد افتراق بل طرف نه. چې ترادف چې تنبیه په مقسم یا ترادف نه، هغه دا چې علم کلام عام کې جنسیه کې حصولی حضوری دواړو ته ورولې.
تصور معنا हो कि बिला तावील تصور चाहता वही सूरत हासिल तो वही हिंदल अकल तावील माविल बके के न तंबी पे मकसम राला जो इल्म हो आम से कना हुसूली तो वरना हुजूरी तो التصور सूरत हासिल से बिला तावील दक्का दी मुखासिस शो इल्म के तखसीस पैदा कर यानी इल्म आम बेमाना तसवुर खास कि फमाना दे तसवुर खास से वाखले ये सूरत हासिल अदा वल मकसम दा मकसम न तंबी पे मकसम राला कि इल्म आम कि फमाना दे तसवुर वाखले कि सूरत हासिल अदा कि दा इल्म हुसूली दा मकसम दा न तंबी पे मकसम राला कि इल्म हुसूली दा तो तरादुफ न रागा जेका इल्म के अलिफ्लाम इल्म के आम जिनसिया अलिफ्लाम जिनसी हो हुसूलिया हुजूरी द्वार हो التصور خو خاص हो सूरत हासिल हो अब सिर्फ इल्म हुसूली हो इल्म खो आम हो हुसूली हुजूरी द्वार तो ورته तरादुफ न रागा तो तंबीह पे दे रहा मकसम इल्म हुसूली दा यानी इल्म आम बेमाना तसवुर खास इल्म आम कि बमाना तसवुर खास हो वाले ये सूरत हासिल है बिदून तावील هو المقسم دا مقسم ده تصور فقط پر تصدیق پر ذکر صورت کله بلا ایزان قیام کے بلا تصور فقط سے کله مالی ایزان بلا تصدیق نو درې اعتبار شو تصور علم نه بعد یا تنبیه په ترادف او تنبیه په مقسم دواړو شو دا ماده د اجتماع هغه دا چې علم کلیفه عهد التصور خاص معنا ده صورت حاصله هغه کی تعویل نه وکي دواړه مترادفین دي ځکه علم خاص ته علم وصولي کنه التصور صورت حاصله ده خاص ده دواړه مترادفین دي تنبیه په مقسم رااله چې علم چې مقسم ده په معنا د صورت حاصله مقسم ده چې علم وصولي ده نو تنبیه په مقسم رااله په ترادف رااله اکل تنبیه په ترادف مقسم نو هغه دا چې علم کلیفام جنس پرو علم حصولی حضوری دواړه وو التصور معنا کې تعویل وو صورت حاصله منشأ بیان دي صورت شی عام ده صورتي کائن شی صورتي لکه علم حصولی کې صورت راغلی من حیثیت کله عین شی حاضری بلکې د عینیت نافیت معلولیت سره لکه علم حضوری کې عقل په معنا د مدرک عالم واجب تعالی سبحانه وی که مخلوقاتی وکول شرعی که نفوسنا تکي دواړو کې ترادف شو دواړه عام شو په تنبیه په مقسم نه راځي علم حصولی دا ا تنبیه په مقسمی الترادف باندې هغه دا چې علم کلیفان خو عام کې حصولی حضوری دواړو ته ورولې او تصور قاعده مخصصه کې اکه تعویل ماویل نه کې علم خو عام شي جنسی الکلام دا حصولی حضوری دواړه و تصور قید مخصصه واقع کې یعنی خپل معنی یو کې صورت حاصله چې علم اصولی ده تعویل نه پکې کې نو دا معنی علم عام به معنی تصور الخاص چې په معنی د صورت حاصله سره واخله خاص هو المقسم دا مقسم ده نو تنبیه په مقسم رااله چې علم اصولی ده په ترادف نه رااله کنه ځکه علم عام او تصور خاص هو نو تنبیه په مقسم را ترادف را نه راځي چې ترادف یا مقسم باندې تنبیه نه اداو چې علم کلیفه عام جنسی علم اصولی ته ورته حضوری ته ورته التصور معنا کې تعویل وکي صورت حاصله من شيء اندلکل ان الشيء الحاضر عند المدرك شيء حاضر هم د صورت کائن شي عالم هم دا کا واجب تلای کو کولی کنه فوسنات کوي فیشملان جميع الاقسام علم عام سره تصور عام ترادف راغی په تنبیه په مقسم نه راکنه چې علم حصولی دا په دوه عام شو علم عام سره تصور عام دا ماده د افتراق و دلته ترادف وو په تنبیه په مقسم نه و اچھا دواړی هغه دا صورت چې علم کلیفه عهد التصور خپل معنا صورت حاصله تعویل نه بغیر دلته دواړه جمع شو تنبیه امراله په مقسم علم حصولی ده ځکه تصور صورت حاصله علم حصولی ده کنه
ترادف هم راغلی چې تنبیه په مقسم یا ترادف نه آداش علم کې الزام عامی التصور خپل خاصه معنی علم عام بمعنى التصور الخاص هو المقسم دلته ماده ده دلته موسمي وجه نسبت اوس مونږ ویلو چې ذکر د تصور نه بعد یا ترادف ته لکه دا بیان مو وکړ یا تنبیه په دې چې مقسم علم حصولي ده التنبيهانو کې نسبت موسمي وجه شو دا مو ویله اوس تنبیه چې په دې ده چې مقسم علم حصولي ده دا ماتین تنبیه څه لپاره ورکې چې مقسم علم حصولي ده دا دې لپاره ورکې چې تحقیقي مذهب ته اشاره کوي رد کوي بازو اخیل لا چې دلته درې ډلې دي درې مذاهب دي یو مذهب دا ده چې مقسم علم حصولي ده چې صورت اصله ده بس به صورت اصله هم ده قدیمی لکه علم دی اکولو حدیثی لکه علم دی نفوس ناتکو په دې غیر باندې اکول چې عالمان دي په دې لاندې کائناتو خو صورتونه هلته دي کنه اتاما وغیره ټولو کائناتو صورتونه هلته دي قبل الوجود تاسو موږ لا موجود نه و چې موږ صورتونه هلته دي فرای د فلسفه نو دا علم دول حصولي ده صورت په واسطه ده ادا قدیم ځکه موږ صورتونه ادا ټول جهان صورتونه دا الته پراته دي قبل الوجود موږ نه مخکې الته پراته دي فرای د فلسفه ځکه جهل په کولو کې محال ده چې دوی جاهلانی ولې دوی صاف خلق دي مجردات دي نانوار دي نور ده نور هوای دې چلتا نقایص نه نو بس دوی مجردات دي نقایص الته نشته کوم نو پیدا الته موږ صورتونه الته وو نو دوی په دې لاندې کائنات باندې علم حصولي ده خو اصلي صورت سره ده خدا قدیم ځکه دا صورتونه تاسو موږ ول دوه خاطر پراته دي قبل الحدوث موږ نه مخکې د الته صورتونه الته دي نو علم په واسطه دي صورت یا سره ده دا قدیم دا حصولي قدیم ده اکله حصولي حدیثي لکه موږ تاسو نفوس لا عالمان دي په موارد ذات صفات یو ذات صفات هغه ته پراته دي خدای لاندې بار کائنات چې دي دې صورتونه ورته کنه تاسو موږ نفوس ته صورتونه راځي یا د کلیات یا د جزئیات یا وینو یا نه وینو دا نفوس نه ته کو علم وما سوا د ذات صفات دا حصولي ده او اصلي صورت یا سره ده د حدیث ځکه نو بیا راغی ما علم پتا نه راغی تا علم په معنا راغی دا په اصلي صورت سره ده د حدیث نو یو مذهب دا ده چې مقصد علم حصولي ده بس قدیمی کا حدیثی قدیم مثال لکه علم دی اکول اشاره په ماورات ذات صفاتو په دې لاندې کائناتو او اصل صور سره ده ادا صور دوه فتشتا قبل الوجود مخکې د موږ نه مخکې د صورتونه الته دي وإذا جهل په اکول کې راشي وتالي باطل ځکه اکول نور دي نقایصونه پاک دي نو موږ صورتونه الته دي لکه باندې تعمیر کوي نو صورت تعمیر مخ کې ته یو تعمیر کې صورت مخ کې کړ یو مدرسې ته دي صورت مخ کې لټلانه یا صورت مخ کې حاضرې چې زموږ مدرسې ته ځم فلان کې دي ته اخوا دی خو دا چې وکول علی او علم د په موږ تاسو باندې پوسې د صور او اصله او سره د علم حصولي قدیم ده اکله صورت اصله حدیثی لکه نفوسنا تکو علم په ماسوات ذات صفاتو ټیک ته ذات صفات تاسو مو نفوس ته خو حاضر دي خدا ماورات ذات صفاتو چې دي دا صورتونه الته دي دا علم په واسطه د صورت اصله سره دا ادا حدیث نو یو مذهب دا چې مقصد مطلق علم حصولي دا قدیمی کا حدیثی دا یو مذهب ادا مذهب تحقیقی د فرایض ماتین اماتین دې ته ترجیح ورکړي چې مقصد علم حصولي ده کا قدیمی کا حدیث
بل مذهب دا چې مقصد مطلق علم ده، عام علم ده، حضوري کا حصولي مطلق علم مقسم ده. چا پارا؟ تصور فقط پارا، تصدیق پارا. بل مذهب دا چې مقسم علم حصولي حدیث تا حصولي ده یو تخصیص، حدیث ته بیا دوم تخصیص، دو تخصیص دي. مقسم علم حصولي ده په واسطه صورت سره ده، په مطلقي صورت نه. الحادث چې حدیث واخلي، لکه تاسو مونږ علم او موارد ذات صفاتو په واسطه صور سره ده. دا صور حدیث دي، نه راشي نه راشي نه راشي. دا حصولي ده په واسطه صورت سره ده. لکه ما علم پتا یا تا علم پما یا په دې مفهومات کلیه چې مونږ ځانو کړي یا دا جزئیات چې مونږ په ځانو کړي یا مولدلی یا مونږ لیدلی. دا صورت حاصله ده حدیث ده، حصولي ده په واسطه صورت سره ده. حدیث ده مسبوق بل ادم ده، دا مقسم ده. نو درې مذهب شو. یو مذهب ده چې مقسم مطلق علم حصولي ده، قدیمی لکه علم دی وکولو په موارد ذات صفاتو، که حدیثی لکه علم دی نفوس ناطقو په موارد ذات صفاتو په واسطه صور سره ده. بل مقسم مذهب ده چې مقسم مطلق علم ده، حضوري کا حصولي. درې مذهب ده چې مقسم حصولي حدیث ده، حصولي ده په واسطه صورت سره ده، حدیث ده مسبوق بل ادم. دا درې مذهب شو. دا درې مذهبو کې ماتین یو مذهب ته ترجیح ورکړي چې دا حصولي قائل دي فقط، چې مقسم حصولي ده، مطلق علم نه ده، حصولي حدیث نه ده. مطلق علم مقسم ده یا مطلق علم حصولي مقسم ده. حادثا کان او قدیما. دا مذهب تحقیق ته ماتین ترجیح ورکړي. ادا نور دوه مذهب دي چې کوم وایي چې مطلق علم مقسم ده حصولي کا حضوري، یا کوم وایي چې مذهب مقسم حصولي حدیث ته دوه تخصیص کوي، هم حصولي هم حدیث. دوه باندې رد ته اشاره کوي. څنګه رد ته اشاره وکړه؟ څنګه تحقیقي مذهب څنګه مختار کړ؟ دا سی ویل علم التصور، علم بمعنى التصور چې صورت حاصله ده. بس صورت حاصله حصولي ته وایي کنه. قدیما کان او حادثا، قدیمی کا حدیثی. قدیمی لکه علم دی وکول اشرو په موارد ذات صفاتو، که حدیثی لکه علم دی نفوس ناطقو په موارد ذات صفاتو. دا مذهب تحقیق ته اشاره وکړه. العلم بمعنى التصور، علم چې په معنی تصور واخلې چې صورت حاصله ده. قدیمی کا حدیثی هو المقسم، دا مقسم ده. دې ته ماتین اشاره وکړه. تصور ټکی سره کم خلق چې وایي چې مطلق علم مقسم ده، حصولي کا حضوري فائراد وکړه. کم خلق چې وایي چې حصولي حدیث ده فائراد وکړه. یو تخصیص وکړه. یو العلم بمعنى التصور، علم چې په معنی تصور واخلي. التصور صورت حاصله ته وایي. بیا قدیمی کا حدیثی هو المقسم، دا مقسم. چې کوم خلک وایي چې مطلق علم مقسم ده آیا رد کړ، ځکه تصور یې ذکر کړه. تصور صورت حاصله ته وایي. چې کوم خلک وایي چې حصولي حدیث ته دوه تخصیص کوي، یو حصولي صورت بیا حدیث پای رد وکړ. ځکه تصور یې ویل، حدیث وایي نو ویل. خدای ویل چې علم بمعنى التصور چې صورت حاصله ده. بس دا چې ویل چې التصور الحادث، حدیث څه کار نه ولګاو، خالي تصور ویل چې صورت حاصله ده. نو کوم خلک چې وایي چې حصولي هم ده حدیث هم ده پای رد وکړ. چې کوم خلک وایي مطلق علم مقسم ده پای رد وکړ. اوس تفصیل دا ده درې مذهبو تفصیل ورسته دې انتظار وکړه. مولوی و ملازم